معنیګانې پرون تاسو واورېدلې، اوس وچ کېدی. نحمدک مونږ حمد بیانو ستا. مصنف خو یو دی خو د جمع صیغه یې راوړله. یا یې د دې د وجې نه د جمع صیغه راوړه چې دا تجربه وه چې دا کتاب ما لیکلی طالبانو مولیانو له دی، نو دیو بیا داسې په جمع باندې که خیر وایي نو نحمدک. او دویمه وجه دا ده چې د داسې کار کړی دی چې دا خپل کتاب دا خپل حمد دا میوی را جمع کو د نور حامدینو د حمد سره. یعنی د دلته لګیم حمد ویما، په بله مدرسه کې نور استاد لګی دی هغې حمد وایي، او په کراچۍ کې نور وایي، او په پنډۍ کې نور وایي، او په عربستان کې نور وایي. دنیا لګیا ده د الله حمدونه وایي که نه وایي. زه د خپل حمد د الله دی چې ویمه د دې نورو بندګانو د حمدونو سې جمع کوم. دا د نیکانو خلکو حمد دی، نه چې الله له دا حمدونه ورشي د نیکانو هغه قبولوي، زما هغه به هم قبول کړي، زما هغه به هم د دې وجې نه. درېیمه وجه دا ده چې دا د جمع صیغې له دې وجې نه وویله، اشاره یې وکړه دې خبرې ته چې د الله حمد بیانول دا څه د یو کس کار نه دی، ډېر ګران کار دی. دا وظیفه د یو تن نه ده، دا وظیفه د تمامو خلکو د نحمدک من حمد بیانو. حکم د دې مسئلې داسې دی معرف القرآن ذکر کړی که څوک د ځان یو کس د ځان دپاره د جمع صیغه استعمالی، کبر او غرور پکې نه وي، نو دا استعمال جایز دی. دا استعمال نو نحمدک مونږ ثنا صفت بیانو ستا، یا من اے آغا ذاتا شرحا چې کلاو کړي د صدورنا زمنګ سینې، لتلخیص البیان د پارا د خلاصه کړې شوي بیان، د پاره د خلاصه کړې شوي بیان، فی ایضاح المعانی په واضح کولو د معانیو کې. دا خلاصه بیان چې دا کومه معنی لري د دې معنو وضاحت د دې دپاره موږ لره سینه کولاو کړې ده. نو د ملخص بیان د هغې معنیګانې او مقاصد مونږ ته واضحه کړي دي او په هغې مونږ لره سینه کولاو کړې ده. نو د دغې ذات دا وایي مونږ تعالی رحمت بیانو. دغه ذات څوک دی؟ الله جل جلاله دی. په دې ځای کې حضرت شارح رحمت الله تعالی علیه څه کار کړی دی؟ اقتباس یې کړی دی. ها، اقتباس دې ته وایي چې د الله د کتاب سره د هغې نه یو خبره راوباسي. الله کتاب دا دی، فمن شرح الله صدره للاسلام. شرح الصدر قرآن شریف ذکر کړی دی. یا من شرح صدورنا، په دې کې اقتباس د آیات کریمه نه راغلی. اقتباس معلوم کو، دا اقتباس عالمان ډېر خوب ګڼي او دا د علم یو جوړه ایسه ده. هر څوک په اقتباس کولو باندې قادره نه دی. مصنف علیه الرحمت چې دی نو یو خدا کار وکړو. دویم یې کم کړی دی؟ براغت الاستحلال. دویم یې کم کار کړی مولی صاحب؟ براغت الاستحلال. براغت الاستحلال د دې لغوي معنا دا ده چې کله ته دا میاشت سیکې هغه دا لکه سپوږمۍ د میاشت ده. او کوم مفتي صاحب د هغه خو چاند په نظر باندې نه راځي. د کراچۍ عالمان یعنې عوام هغه په تاسو صوبي والا پسې خبرې کوي، تاسو نسوارې نیستی. میاشت
میاشت مو ولیدله نو نسوارۍ نه میاشت کم ده میاشت په نظر باندې سبا راغله موږ ورته وایو دا زما جواب دی چې انصاف راسه وکړئ چې موږ نسوارې ني که تاسو نسوارې نستئ تحقیق خدا دی چې نسوار نظر تیزوي نه نسوار نظر کموي دا اول شپې میاشت موږ هینو تاسو یې نه هینو نسوارین موږ کې تاسو دې شي په خبره باندې نو براءة الاستحلال دغې ته مو دې ته ویلی کېږي چې کله ماشوم له مور څخه پیدا شي او کړیکه کړي دې ته استحلال السبیل او په اصطلاح کې براءة الاستحلال څه ته وایي چې مصنفین حضرات راپاڅېږي په دې خطبه کې داسې ټکي راوړي چې راتلونکي کتاب ته پې اشاره وکړي لکه دې کتاب کې وروسته د زکات د حج او د روجې بحثونه را روان دي یا نه دي روان دي یا نه دي ها روجی حج زکات بحثونه پکې شته که نشته پکې دې کې بیان دی په دې کې معانی دي صاحب علیه رحمت په خبره باندې پیښې په دې کې بلاغت دی په دې کې چا دی بلاغت دا په دې کې فصاحت دی نو ګوره دې خطبه کې چې دا کوم ټکي راغلي دقه ټکي ټول په دې کتاب کې را روان دي مصنف په خطبه کې راوړل اشاره وکړه چې راتلونکي کتاب کې دغه بحثونه را روان دي نو یقال لهذا براءة الاستحلال نو مصنف رحمت الله علیه براءة الاستحلال وکړو دې خپلې خطبې ته دوه هارونه د زینت پر واچول دوه بنګلي یو د اقتباس نو خدا د علم په زور باندې دا ښکاري په هر دغه باندې نه دغه کېږي دا ښکاره کېږي راځه نو نحمدک مونږ ثنا صفت بیانو ستا ای هغه ذاته شرح صدورنا چې کلاو کړي دي زمونږ سینې دپاره د ملخص بیان وروسته را روان دی المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر فی ایضاح المعانی په واضح کولو د معانیو کې نحمدک ثنا صفت بیانو تعالی را یا من ای هغه ذات نور قلوبنا چې روښانه کړي دي زمونږ زړونه یاره خو زه دې تفتازاني ته حیران یم دا زه د شرحونه ته زه نه یم لګېدا زما خبرې چې دا شرح مانو کې نشته زه بیا په خپله شرحه کوم ناشناو ته حیران یم ګوره هلته شرحه عام فعل راوړه اول سړی په عامه څه ته راوالي نوره دلته مضاعف راوړه دوه وونه پکې شته که نشته ته به وروسته په دوچندی شي که خیر هلته صدورنا سینه وویلې سینه خو دا ده دلته کوشو زړه ته دلته کوشو ستا د هر څه به زړه ته کوشي ته به په ترقۍ باندې مخې ته راشي خبره به دې زړه ته څه شي کوزه شي ناشنا کار یې کړی که نه دی که دا یې کړی چې نحمدک یا من نور قلوبنا او بیا ویره یا من شرح صدورنا نو خبره به خرابه وي شرح صدورنا خبره به یو دا دی چې د مضاعفو نه به مجرد له راغلی وي بله دا وه چې د زړه نه به واپس سینې ته راغلی دا خو تنزل شو چې واپس دا خبره د زړه نه سینې ته را روانه ده کمال یې کړی دی که نه دی ګوره دا مولي صاحب دا د علم خاوندان دي دا هغه خلک دي چې په دې باندې ګوتې سوځي ونورا قلوبنا روښانه کړي دي زمونږ زړونه بلوامع التبیان په پړقېدونکي بیان سره لوامخ پړق تبیان بیان ته ویلی کېږي یا لکه بیان پړق پړق کوي وی کوي څوک یې یې څوک یې ځینې سړی راشي او داسې موضوعګانې پکې وچېړي چې ناشنا خبرې وکړي چې حیران به شي ورته پړقېدونکی بیان یې وکړو که ویې نه کړو پړقېدونکی بیان یې وکړو که ویې نه کړو خبره باندې پوه شولې نو دې ته لوامع التبیان وایي داسې د نر ملا دی چې هلته البیان ویلي او دلته پسې وروسته تبیان ویلي چې زما د کتاب خاصیت دا دی چې ته به ړومبی په بیان یې نو بیا به په تبیان یې بیان خو لږ وضاحت ته وایي تبیان ډېر وضاحت ته وایي ته به ستا خبرې به د بیان نه تبیان ته نقل شي کتاب ما کتاب دی ویلي د بیان نه چاته زیارة المبانی تدل على کثرة المعانی زیارة المبانی تدل
على کثرت المعانی بیان کی ما الفاظ کم دي په تبیان کې ډیر دي نو بیان نفس بیان ته وایي تبیان بیان مع الدلائل ته وایي بیا په دلایلو پوهېږي یو وروره څونه پته راښایي مخې ته لاړې که لا نه زه داسې خطبې د تاسو داسې نر ګڼم چې تاسو کتاب ولیکئ داسې خطبه پکې وکړئ ونورا روخانه کړي دي زموږ زړونه بلوامع تبیان په پړقېدونکي بیان سره یو ګړس پرې درته راغورځومه خیر درته کوه کافیې له کوشه پوړۍ کې ګوزېږه د پوړو خېجه او د قرآن وایه آیتونه د قرآن نو په پوړو چې کوش ولې لاندې هلته یې ویلي چې اضافت د صفت موصوف ته ناروا دی او دلته دا تبیان دا موصوف دی لوامغ دی صفت دی نو اضافت د صفت یې کړی دی موصوف ته او کافي مولا وایي دا ناروا ده نو انور شاه کشمیري په فیض الباري کې وایي لی سړی دی خو تېروتی دی لی سړی دی خو تېروتی دی په دغه ځای کې چې اضافت د صفت موصوف ته نه دی ګڼلی او دا یې ویلي دي چې لکه کوم ځای کې راغلی هغه کې به تاویل موږ کوو فهو مؤول وایي نه تاویل خو په 3 ځایه نه زیات نشي کولی او دا خو په سوونو په سیکړو باندې اضافت د صفت موصوف ته راغلی دی اضافت د موصوفو صفت ته راغلی دی حق خبره وایي دا ده چې دا شایق او ضایق دی څوک وایي انور شاه کشمیري رحمه الله تعالی اوس چې پیش کړي اضافت د صفت موصوف ته ډېر ځایونو کې راغلی اضافت د صفت او اضافت د موصوف صفت ته راغلی دا کوم اضافت دی د صفت دی موصوف د تبیان موصوف دی لوامع پړقېدلې صفت دی دا جایز دی من مطالع المسانی د آغازې د راختلو د مسانینا مسانی قرآن شریف ته وایي زه د راختلو د مسانینا چې هغه قرآن شریف که زمونږ زړونه په لوامع التبیان باندې منور کړي دي د قرآن شریف نه دا علم د څه دپاره موږ کوو د قرآن شریف دپاره دې کې د قرآن شریف د الفاظو ډېر لوی خیال ساتلی شوی دی مولوي صاحب چې دلته خو مضارع په کار وه دا تعبیر یې ولې په ماضي کړی دی دلته خو د مفرد صیغه په کار وه دا جمع ولې راوړې ده دلته خو هلکه د جمع صیغه په کار وه د مفرد صیغه ولې دغه کړې ده دا راوړې ده په قصه باندې ورسېد دلته خو ارجاع د ضمیر په کار وه اسم ظاهر یې ولې ذکر کوو دلته اسم ظاهر په کار و اسم ضمیر یې ولې راوړی دا خو ټول د قرآن شریف نه تاویل راکوي راځه زه خو ورنن په دې ټیم نه پوهېږم ما ستاسو چا څه کتاب شته بل دې نه بعد چا سره ونصلي او منگ درود وای علی نبی کا پخو پیغمبر ستا بانی چې نوم محمد صلی الله علیه وسلم دے محمد معنا چاله ورځي میم حی معنا محو د میم دال معنا ممتد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را له ادیان باطله محو کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ممتد وی الی یوم القیامه د محمد بل معنا څه د من کا صورت خصاله الحمیده د چا چې خصفات ډیر وی هغه ته محمد وایي نو اوس د احمد څه معنا ده احمدو بر وزن افعلو کلمه مبني للفاعل کلمه مبني للمفعول نو کما نو دلته به منګه مبني للفاعل احمد د حامد نه به کو احمد الحامدین په دنیا کې ډیر خلکو حمدونه ویلي دي او ډیر به وای والله که رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان ته حمد څوک وای احمد الحامدین احمد او که مبني للمفعول يكون بیا د احمد معنا او د محمد معنا یې شوله احمد معنا ډیر صفت کړی شوی من کثرت خصاله الحمیده بیا د محمد او د احمد منځ کې فرق څه شوی فرق په اعتبار د کمیت او د کیفیت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم احمد دی ډیر زیات صفت یې شوی دی په اعتبار الکمیت او پیغمبر علیه السلام محمد دی ډیر صفت یې شوی دی په اعتبار الکیفیت یو کمیت یو کیفیت یو کمیتی یو کیفیت ته د الله د پیغمبر نه زیات عبادت کویش په اعتبار د کمیت یې کویش هغه به په یو ورځ کې 100 رکعاته کړي ته به زر وکړي خو په اعتبار د کیفیت باندې به ترې مور راوړلی بچی مخکې کېدل خو څه کې ورته ور وبرسي مور راوړلی بچی داسې ملیکه به راشي چې په اعتبار د کیفیت رسول الله سلم ته ورسېږي نه پوه شوي کیفیت او کمیت کیفیت او
پیغمبر اسلام په یو دغه کې کیفیت سره صفت پیښ شوی شو په دې بلکې کیمیت سره کیمیت مقدار هم ډېر دی نو کیفیت هغه هم ډېر دی پښتو کې مثال داسې دی خیال کا زه تا له هندوانې راوړم نو 3.5 سوه هندوانې مې له راوړې ګوره کیمیت یې څونه ډېر دی راوړي به دي خو دومره مرکونډۍ به وي منګي مې راوړي دي څونه غټ غټ منګي دي نو کیمیت هم ډېر دی 3.5 سوه او کیفیت هم ډېر دی داسې منګي هندوانې مې راوړي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کیمیت کې منلی شوی دی کیفیت کې منلی شوی یاد بشي دا مسلې المؤیدی چې تاییدي شوی دی د دلایلو د اعجاز د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر اسلام د معجزې خو دلایل شته که نه اعجاز دې ته ویل کېږي چې دا د الله پیغمبر دی که د الله پیغمبر نه وی داسې به معجزه نه وي نو معجزه دې ته ویل کېږي چې عاجزه کوونکي د مخلوق لره د اتیان نه بمثلي مخلوق هغه کار کولی نه شي پیغمبر اسلام داسې ګوتې کېښوستلي او دې ګوتو داسې دارې وایي د اوبتې روانې وي دا ځان له یو ریسرچ دی چې دغه اوبه بهترې دي که د آب زمزم هم چې د مولین نه اورېدلي چې دغه اوبه بهترې دي که د آب زمزم دا د دې کې به بیا ګورو نو المؤید چې تایید شوی د دلایلو د اعجاز د هغې په رازونو د بلاغت سره وعلى آله او په آل د پیغمبر علیه السلام په اصحابو باندې د پیغمبر علیه السلام المحرزین چې را جمع کوونکي وو قصبا تسبقی که تیس سبقی ولی جمع مونس سالمه کې نسب تعبیر چاره را جمع کوونکي دي درمو باڼسونو د وړاندې والي لره دا یې را جمع باڼس اندر پایا باندې سړی برخیږي داسې پوه شولې دیو د را وړاندې کېدلو درمي را جمع کړي دي زیاته پرې رسېدلي دي سبق وړاندې والي دی سبق ته موږ سبق ولې وایي نن به ته په یو درجه انشاءالله به په بله درجه وړه هغه سبق نه دی چې ته پکې مخکې لاړ نه شي ستا پکې د علم ترقي ونه شي سبق تا ما څه پیریډ واخیستو چې ته مخکې څنګه مولا وي د هغې د پیریډ نه بعد ستا په علم کې څه اضافه راندې والله که دا سبق دی والله که دا ته ورته وایه که چې دی دا سبق په اصلي معنا کې هم که وعلى آلی خام فی مزمار په میدان د فصاحت کې او د براغت د اوچتوالي او د کمال کې مزمار میدان ته وایي د میدان ته مزمار ولې وایي زمور خواروالی ته وایي په میدان کې سړی خواریږي که ته د علم په میدان کې ګرځي خواریږي به که ته د ورزش په میدان کې ګرځي خواریږي به مزمار زمور هغه اوښ هغه اس چې هغه خوار شوي هغه د منډې تکړۍ داسې دانګې چې ته ویلی نه شي او چې وروره دا لی دغی پهلواني نو هغه پیپسي ونیسي څومره چې انسان بدن دغی غټي نو پهلواني چا ډېرې بلې بدن یې مضبوط وي او ځینې چا باندې هسې غوښه وي نو هغه بیا مضبوط نه وي او براعت کمال ته وي وبعد زه دا خپل استاد له ورشه صلی الله تعالی